د ماسپخین مسله مون شروع کړې وه. اول بیان د مذاهب، دویم بیان د دلایل، دریم آخری کی ترجیح د مذهب منصور وه. شوافی چې تاجیل مطلقاً غوره ګڼي په ظهر کې، نو د هغې امردو عن الصلاة نه دا جواب یو کړو چې ادوها فی وقت البرد، برد اول وقت آوه. اما توی دا تاویل بی اندازه غلط ته، یو خدا عنا خلاف ته، بل دا جمله تعلیلیه چې دین خلاف ته. فن شدت درم دا چې روایاتو کې انتظر صبر وکړه ابرد لفظ رشتنه. دویم جواب یې داو چې حکم د عبرات په هغه ځای کې دی چې سړی لري جماعت ته ځي، که ځان لمونځ سړی کوي یا د محلي جماعت کې یا یو ځای په سفر کې، نو هغې دپاره تعجیل غوره دی. دا تعویل امام ترمذی د شافعي صاحب د طرفه ذکر کړی دی، خو دې به یې رد وکړي چې دا تعویل غلط دی، ځکه دا حدیث د عبرات سره جوړیږي نه. حدیث د عبرات حضور په سفر کې ویلو، او سفر کې ټول خلق مجتمع او بیا مرتوی صبر وکړه، نو دا تعویل د شافعي صاحب غلط دی. ادا چې حضور مبارک په دغه صورت کې اراده د جمع بین الصلاتین وه. نو ماسپخینې ذکر رسته کو چې مازدیګر سره یو ځای کو، خو دا تعویل هم غلط دی، ځکه حضور مبارک دا چې وایي رستو که، نو دا نه وایي چې مازدیګر سره یو ځای وکړو، بلکې علت یې فن شدت الحر من فیه جهنم ویلی دی. دا ګرمۍ نه رستو که، ځکه دا ګرمي د دوزخ بړاس دی. نو که اراده د جمع بین الصلاتین و، نو دا فن شدت الحر ولې ذکر کوي؟ جمع بین الصلاتین خو په ټولو منځونو کې ده، او دلته شدت الحر وایي. نو معلومه دا شه چې خود مقصد تاخیر د ظهر دی، نه اراده د جمع وه، نه د لرې نه راتللو، نو د هغې تعویل غلط دی. نو ړومبی حدیث فعلي و چې حضور به په اول وخت کې مونځ کوو، او دا زمونږ حدیث قولی دی او تشریع عامه ده. دویم په ړومبي حدیث کې په صحیح روایاتو کې نسائی کې دا راځي چې حضور به په اول وخت کې کوو، خو په جمعې کې، او په وروستي وخت کې به یې کوو په اوړي کې. دویم دا چې دا تعجیل به په اوله زمانه کې کوو، به حکم د ابراد راوسته، نو عمل به په وروستي عمل کېږي د حضور مبارک. نو الفاظو ته ګوره، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. حدثنا قتيبة قال حدثنا سعد بن شهاب عن سيد المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. چې ګرمي سخته شي نو یخوالی وکړئ د مونځ نه. ان شدة الحر من فی جهنم، دا سخت گرمی بڑاس دا دوزخ دی. دی باندې پرون بیان شوی دی. وفي الباب عن ابي سعيد وابي ذر بن عمر المغيرة والقاسم بن صفوان عن ابيه وابي موسى وابن عباس بن انس. په دې باب د تاخير کې د ظهر په وخت ګرمۍ کې د دومره صحابانو روایت راغلي دي. وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح، او د عمر صاحب نمبر روایت خلق نقل کوي، خو هغه صحیح نه دی. قال ابو يسار حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. ابي هريره حديث حسن صحيح دی. وقد اختار قوم من اهل العلم تاخير صلاه الظهر في شده الحر. ډېر علما غوره ګڼي تاخير د ماسپښین په سخته ګرمۍ کې، او قال مبارک او احمد او اسحاق. د امام ابو حنیفه سفیان ثوری د ټولو مسلک دا د ابن مبارک او احمد او اسحاق. وقال الشافعي صاحب وایي انما الابراد بصلاه الظهر اذا كان مسجدا ينتاب اهله من البعد.
تاخیر به پزور کې هغه وخت کې چې جمعات دومره لري چې خلک لري نزي ينتابو يصحبو زی جمعات تا من البعد د لرنا جمعات او د محلې منځ کې فاصله فاما المصلي وحده كسر اذا لموس کې دی عذر دا وجنا والذي يصلي في مسجد قومه او هغه سړی چې په مسجد د قوم کې موس کوي د محلې فالذي يحب له الله يؤخر الصلاه في شده الحر زما هغه د پاره دا خوخه چې ماسپخین رستو کوي نه په ګرمۍ کې هم قال ابو عيسى ومعنا من ذهب الى تاخير الظهر معنا كلام اره نظر فکر امام ترمذی فکر دا علماء چې جهاد به کړی تاخير د ظهر ته په شدت الحر کې و اولا واشبه بالاتباع زیات لائق مشابه په اتباع غره چې تاخير په ظهر کې وشي واما ما ذهب الى الشافعي او شافعي صاحب چې کومه خبره کړې ده ان الرخصه لمن ينتاب من البعض چې رخصت په تاخير کې هغه چاله دي چې لره ناراضي وللمشقه على الناس او پتلو راتو کې تکلیف خلق ہوتا نو دا تعویل صحیح نه ده فإن في حديث ابي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي رستو حدیث د ابي ذر روان دي چې هغه نه خلاف د توجیه د شافعي سے معلومیږي احادیث اول درته متن ذکر کې به برته رستو په سند ذکر کې قال ابو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ابو ذر غفاری وی مونږ حضور مبارک سره په یو سفر کې فاذن بلال بصلاه الظهر اذن معنا اراده يؤذن اراده د اذان لرله ځکه اقامت به متصل کو نو د صلات الظهر نو حضور مبارک ورته وی یا بلال ابرد لګي اخوالو کا ثم ابرد به ورته وی اخوالو کا فلو كان الامر على ما ذهب اليه الشافعي كتوجيه حديث هغه ولکه شافعي سم چې کړه دا چې د لری خلقو د پاره دا حکم دی لم يكن للابراد في ذلك الوقت معنا دا وخت د ابراد څه توجيه جوړي دي شي سخ اعتراض وکړي الاجتماع في السفر تکټول په سفر کې جمع وكانوا لا يحتاجون ان ينتابوا من البعض او ضرورت نو چې لری جمعات ته ځخټول یو ځای پراتو او دا غي باوجود ورته ابرادو کا معلومه ده چې د وخت وجه نه ابراد ده د مشقت او د لری تلو د وجه نه ده دا حدیث ذکر خو به سند ذکر ک نو سي درته سند ذکر ک حدثنا محمود بن غيلان قال سنا ابو داود قال انبانا شعبة المهاجرين بالحسن زيد بن وهب بن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر سيد الكائنات فالسفر كم دغه حدیث وي وما هو بلال فاراد ان يقيم اراده د اقامت کو مخکې اذان او دلته يقيم نو مطلب دا چې اراده د اذان نو دا غینه پس اراده د اقامت فقال امر لګي احوال وکړه ثم اراد ان يقيم به اراده د اقامت کوله سید الکائنات ورته ابرد بالظهر ماسپخین رستو کا حتی رعینا فی التلول دمره رستو کو چې سورې د موړوم ولیدم تلوي موړې ته دابې ته دا د خور د پاسه سمکه د پاسه داسې وړه د خور دبوي دبګې موړه د موړو سورې مولیدم د موړې سورې زرنی علی وی چې نور ډېر ښکته او کله وی حتی ساوز جل التلولا سورې د موړو برابر شو د موړو سره نو چې سورې د موړې سره برابرېږي نو د هر شي سورې د چندې نه وړېدلې ثم قام به قامت قدمون فصلى منذ فقال به دغه وخت کې حضور مبارک وی ان شدت الحر من فيه جهنم نو دې کې خدای جمع بین صلاتین سے ذکر نشته نه جمع کړل دا سخت ګرمي بڑاست دوزخ ته فابردو عن الصلاه يخوالو کې د مونږ یعنی مونږ په یخ وخت کې ادا کی قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وای او کستا دا زور سبق هم خلاص عبارت زده کړه. دا دو بابونه متضاد در تک دی، نو دریو بحثو تا دیکم خیال لاره. اول بیان دا مسئله دی و اختلاف تا فقهاو کرامو پاگوی کی، دویم بیان دا حدیثو دی و شرح و وضاحت تا هر مستفرق دی، او دریم چر ترجیح دا مذهب منصور دا. خڑم بے خبره صلاة عصر په وخت کې دو مسلو کې خلاف دی. یو په نفس وخت کې، بل په وخت افضل کې. دا عصر نو درې واړه امامان وایي او صاحبین مبارکین وایي چې شروع د عصر د مثل ثانی نه ده، یعنی مثل اول چې ختم شي مثل ثانی مازدیګر شروع شي. او د امام ابو حنیفه او سفیان ثوری مشهور قول دا دی چې د مثل ثالث نه مازدیګر شروع کی. ما ورته ویلو د امام ابو حنیفه نه څلور قوله نقل دی، په دا متونو کې قول چې دی ته د روایت د محمد ابن حسن شیبانی وایي، هغې کې وایي په کنز وغیره کې چې د مثل ثالث نه شروع کیږي مازدیګر. دا یو اختلاف شو په نفس وخت کې. دویم اختلاف په وخت مستحب کې دی. نو دا درې واړه امامان وی تعجیل په عصر کې غوره دی، یعنی په ثلث اول کې. نو شروع د مازدیګر د وخت کوي او منظم په اول وخت کې کوي. او صاحبین دلته امام ابو حنیفه سره دی. امام ابو حنیفه زمونږ مذهب کې تاخیر د عصر غوره دی الى قبیل اسفرار الشمس، د انور د زیړېدو نه مخکې بخلاصه. د انور زیړېدل څه ته وایي؟ نو ابراهیم نخعی وایي چې رڼا کې فرق راشي، او شعبی سے وایي چې قرص کې فرق راشي، ککوړي د انور کې. دا دواړه استادان دي د احنافو. فاحناف قول د شعبی سے اختیار کړی دی چې انور چې فرق راشي هغه ته به نه راسي. د انور فرق دی ته وایي بحیث لا تحار فیه الطرف، چې نظر پکې بریخي نه، چې نظر پې ودرېږي نو دغه اسفرار دی، او چې نظر پې نه ودرېږي نظر بریخي نو دا قبیل الاسفرار دی. نه هغې پورې به مونځ کوې چې څو پورې نور باندې سترګې نه لګي، سترګې بریخی. او که داسې شو چې نور باندې سترګې ودرېږي نو دې ته تغییر وایي، دغه وخت ته به مونځ مکروه دی. امام ابو حنیفه او صاحبین تاخیر فی الجمله غوره ګڼي، او درې واړه امامان تعجیل فی الجمله غوره ګڼي. نو دو اختلاف شو، یو اختلاف په نفس وخت کې، بل اختلاف په وخت افضل کې. عربو کې مونږ په اول وخت کې کوي، او حرم شریف کې سړی چې مازدیګر نو ډېر تنګېږي، ځکه هغه ملک خو ډېر ګرم دی که نه. او ماسپښین نه پس خلک وده کېږي هلته، ماسپښین نه پس ډوډۍ خوري. نو چې ډوډۍ خوري اوده شي او اییر کنډیشن ته ملاست دي، او دلته د مازدیګر بانک شروع شي نو ډېر سخت تنګېږي سړی، ځکه د انور د سړي مخ سوځي. ناغي وخت مولی او کئیم په اول وخت زمونږ وختم رسته دی او کویم په رستو وخت کې. دې سره فی الجمله دا یاد لرئ چې شوافی او مالکیان او حنابلو په مذهب کې تعجیل په هر صلات کې فی الجمله غوره دی، او زمونږ په مذهب کې
تاخیر فی الجمله په هر سوالات کې غواره ده. تعجیل معنا دا چې نصف اول کې وکي او تاخیر معنا دا چې نصف ثانی کې وکي. دو منځونو کې اتفاق ده. اول تعجیل په مغرب کې په اتفاق د امت سره غواره ده او تاخیر په ماسختن کې په اتفاق د امت سره غواره ده. نو درې منځونه پاتې شو، سبا، ماسپخین او مازیګر. دوی کې تعجیل فی الجمله غواره ګڼي، مونږ تاخیر غواره ګڼو. مونږ وایي اسفرو بالفجر راغله د په سبا کې مستقل. نو دوی استدلال په دلیل عام کې رستم راشي چې خدای چې سړی زرزي منزله سابقوا الى الخيرات فاستبقوا الى الخيرات او سابقوا الى مغفرة من ربكم. نو استدلال په عموماتو کوي او زمونږ استدلال په خاص ته چې سبا په بارکه د اسفار حکم راغله ده او د ماسپخین په حق کې د ابرات حکم راغله ده. جمی ماسپخین خو مونږ هم غواره ګڼو. نو د ابرات دا دلیل خاص ته وجه نه مونږ ماسپخین د وړي وروسته غواړو. جګړه په مازیګر کې د مازیګر مسله لږه ګرانه ده، اختلاف پکې سخت دی. حافظ ابن حجر په احناف پورې خان دی، وی دلائل الاحناف لا تحتاج الى الرد في هذا. دومره ضعیف دلائل دي چې ضرورت ته جد نشته. واحناف په تفقه کې د درو وړو نو چت او دې چې کوم مسلک اختیار کړی دی دا او فقط غوره او ارفق بالناس ده او اصلح د جماعت د مسلمانانو لپاره. دا سړی تعالی معلوم شي چې مسته ور سره راشي. فقه حنفی کې تفقه زیات، ځکه زما ور سره واسطه راغله ده قولا و فعلا، مليانو سره مو عملا راغله. ما ته یو غیر مقلد وای استاد لوی استاسو احناف داسې په مانځه کې خاموش ولاړ وی سکون محض دی. ما ورته وی استاسو مونږ ټول حرکات محض دي، ځکه کله وخت کوي، کله پوزه کوي، کله دا کوي، کله رومال لو باسي پوزه سور کې به رومال کیږي ماشوم جاړي هغه وي لیدل دي کده. او چا په صف کې سړی لاړ شي کنه دې بل سړی ته وای او کالوار علی امام لدی ورته یالته کېده. نماز زمون موږ کو سکون محض استاد موږ حرکات محض او خدای صفت د څه کړي ده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع باندې صفت راغله. اے ارزل چې پاسي کنه دارمال داسه د درې ځله به داسې وګوري به داسې وګوري نو به بنیاد وتړي ارزل یا خدا. یو د افغانیانو منځ دی دا چې قومه او جلسه پکې نه دا منځ خو خطا دی، خو صحیح حنفي عالم چې منځ کوي دغه منځ پشان د دې منځونه نه دي. که مالکیان مو قتل کړه مالکیان په مانځه کې بداسه ګور او چې قیدی ته ورسی التحیات لله الزاکیات الطیبات المبارکات سلام علیک ایها النبی سلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله السلام علیکم. بس خبره ختم. نه پکې درود وای نه پکې ربانا شته او سلام هم یو طرف ته ګرځي. او د حنابلة منځنم د شان حرکات محض. صحیح حنفی عالم محدث فقيه اغه ته د دې د فقها او محدثین منرسي حرکات کوي په مانځ. زمون شیخ بن باز اوس وفات شوی مخکې به مونږ راکاو نو مخکې به مسواک وو نو به الله اکبر نو به مسواک په جیب کې خو
ورته به وکتل چې برابر پریوته نو به رومال داسې کړو به خیرات شروع نو کومه خشوع خضوع آداب چې په احناف په صلات کې ده د افغانیانو مونږ نه یادم غواړو نه د بلوچستانیانو یا د پیښور د انکیان دا قومو جلسه نه کوي دوی خو مذهب بدنامي زناور نو دغه مونږ نه یادو یعنی مونږ د احناف ته د یو مذهب مونږ نه رسي الحمدلله تاسو په قوم درې کارو کې خدای افغانانو ته یو په مو صحیح کې ویم په د خزو د حقوق خیال وسات دریم نسوار او سیګریټ په معنا کې نو ټول اولیاء الله دی جنت ته بزینه خود په باب کې ډېر ظلم کوي ځکه دا ډېر مسائل لازم آله یو افغاني راغی ورور مې مړ شوی دی ځوانه ښځه یې پاتې ده اولاد یې نشته او دوه مې مېرني روڼه دي دا زما سیرو سکر ورو نو ښځه یې د چا کېږي مال د چا کېږي ما ورته ویل مال مانځل هم راځي ما وې مال خو ستا کېږي چې اولاد یې نه ښځې څلورمه یې څه کېږي او ښځه خو میراث نه دی ښځه خو اصیله ښځه که تا کوي که بل څوک کوي وینا مېرني رونه را سره په جنګ دی چې یو شی به هلی یا به ښځه هلی یا به مال هلی نو ما ورته ویل کاکاجي ښځه چې ده میراث نه دی خو اصیله بنیادمه ده او مال ستا کېږي د هغوی نه کېږي بیا راته وایي ما زه ځناوره او په قار شم مرته نو بیا یو میاشت به ده د قار د وجه نه راتلم پته نه چې خپه وکړم بل څه چلو بیا راغی ما ویل ملا بادره څنګه چلو شو وی جرګه کېناسته نو ښځه یې مال راکړه او مال یې هغې له ورکړه بلکل ښځه میراث کوي او دا ګناه د چا ده د ملایانو ده که د لیډرانو ده دا د ملایانو ده ځکه دوی ښځې خرڅوي او دوی په بدله لي کنه افغانیان خو مسلمانان دي ښکلي خلک دي چې دوی ورته ویلی وي چې دا مه کوه نه به یې کوو خو چې دوی په خپله کوي نو عوام بیا نه کوي چې په خپله سړی دړی نسوار اچوي هغه امي ته ویلی شي چې مه کوه نو الله و بلا و برګردنې ملا ده ټوله ګناه د امامانو ده او د دې زړو پیرانو دا رسمي دوی ورته دا خرافات او بدعات پیدا کړي او قبر پرستی نو که تاسو د قوم په دې درو خبرو کې اصلاح وکړه نو افغانیان ټول جنتیان دي یو دا چې مونځ هم بله صحیح کړه دویم دا چې د ښځو حقوق هم پیاده کړه چې ښځه به خرڅوی نه په بدل به نه ورکوې میراث کوی به نه دا مرض په بلوچستان کې هم دی لوی ملا به یې غټ پټ به یې والي ږیره به یې دومره اسلام زنده باد ٹھیک ته اسلام زنده باد دی خو تا کې اسلام تا خپل دې کلي کې راوستی دی دا ښځې خرڅول درته حکومت وایي که تاسو په خپله کې قسم دې روزانه دا خبر راځي نو دا احناف مونځ صحیح دی خو دغه مونځ نه چې کوم بلوچستانیان کوي یا قبایل کوي یا بعض کابلیان کوي چې هغې کې قومه او جلسني او امام ابو حنیفه په خپله دا قول دی چې ما سره دا یره ده چې څوک قومه او جلسه پوره ونه کړي الله تصح صلاته چې د مونځ صحیح نشي نو دا په قوم تاسو دا درې کارونو کې باقي ټول ټیک دي انشاءالله قدم مازدیګر په مونځ کې ما ورته وی د امام ابو حنیفه نه څلور قوله نقل دی په نفس وخت کې خو تاخیر غوره دی په اتفاق د درې واړو زمونږ امامان دا اول امام ابو حنیفه د مثل ثالث نه پس وی یعنی مثل ثالث کې شروع کوي
نو دې باندې علما او احناف کتابونه لیکلي دي مستقل. ازالة العشاء عن صلاة العشاء. من چې مازیګر وروسته وایو د نص د قرآن د وجه نه او د نص د احادیث قولیه او فعلیه د وجه. اول نص د قرآن څه دی؟ خدای پاک وایي اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکرى للذاکرین. طرفی د نهارو کې مونځ کوه، نو طرفین د نهار مازیګر او د سبا مونځ ته وایي. نو چې خدای ورته طرف وایي نو سبا هم لږ رارستو کا، او چې طرف ورته وایي نو مازیګر هم لږ رستو کا. چې ته په اول وخت کې مونځو کې په 3 بجې کې د مازیګر، نو دا خو طرفین نهار نشو، وسط النهار شو. نو متبادر د طرف نه طرف قریبه دی که طرف بعیده دی؟ نو چې خدای ته تعبیر په طرفین نهار سره کوي نو دواړه مسئلې ته ثابت شوې، اسفار فی الفجر او تاخیر په عصر کې. یاوا دویم خدای پاک وایي فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه ادبار السجود. قبل طلوع الشمس تموز کوا او قبل غروب الشمس کوا. نو متبادر د قبلیت نه قبلیت قریبه ده که بعیده ده؟ قبلیت قریبه ده. او چې قبلیت قریبه وي او ته قبلیت بعیده پسې ځې نو دې ته تفره وایي په اصطلاح د علماو د فلسفې کې ټوپ وال. نو قبلیت تقاضا ده دې کې چې قبل طلوع الشمس او قبل غروب الشمس دی. نو یو هم نور ته رانږدې که بل هم نور ته رانږدې که. دریم حضور مبارک اوس وایي ابرد بالصلاة، ابرد. بیا ورته وایي ابرد نه برات په وړي کې خصوصا او بیا د عرب په عمل کې په مازیګر کې په اول وخت کې څوکۍ هغه وخت کې برات دي او وخت کې مقصوده نور دا چا ته پته لګي چې حالته جون تیر کړي. نو مثل ثالث کې او دا غي نه رست چوکې نو د برات وخت. نو دا برد حکم تقاضا ده دی کوي چې مثل ثالث نه شروع کو به په اخر وخت کې وکا. سلورم وای فابرد بها وانعم یبرد، خډیر یخواله په وکا. نو چې ماسپخین باندې انعم یبرد وکم نو مازیګر خو بداغې نه خامخا رستوي. پنځم فتوا ده ابي هريره بدل راشي موطا امام مالک وصل العصر حين سوار ذلك مثلك. مازیګر هغه وخت کې کوه چې سوري د دوچند شي. نو چې سوري دوچند شو اور اسید او مازیګر منځکین او هغه په مثل ثالث کې واقع شو. ځکه د مثل چې سوري دوچند شي نو به د مازیګر منځکاوه. شپږم حدیث د اعمالو د په بخاری او مسلم کې بل راشي او مشهور حدیث. نبی کریم ای زمونږ او د يهودو او د نصاراو مثال الله سره لکه یو عامل مزدورانو نسی ورته وی د سبانه کې د ما خامه پورې وکنو دومره خیرات په درک ناغي ماسپخینه پورې وکوي نور نکو به نور مزدوران ونیول په کده ماسپخین نه پسم تر ما خامه پورې وکړ مر ډوبې دو پورې دومره بدر کم ناغي مازیګر پورې وکنو وی نور نشو کوله. به تاسو نیولې په مزدوره کده مازیګر نه ما نور ډوبې دو پورې وکړو نو دومره اجر بدر کم. نو دیوګه نو دی له خدای د دوارو فرقو دو قیرات اجر ورک. ناړو به فرقه مرا پاسه دا وی زمون وخت ډیر او د دې وخت لګ دی او تا دی له اجر ډیر ورک مونږ له دې لګ راک. هغه خود سرګنده ده خدا دې مډاله چې ماس پخین نمازګر پورې کړو
دوی وی زمون وخت ډیر دی او د دوی وخت لږ دی او موږ له مزدوري لګا راکړو دوی له ډیر دی ورکړه نو خدای پاک ورته وای د شرط او د معاهده مطابق ما ستاسو مزدوري کې کیمرا واستې دی وینا ما خو تاسو ته ویلو او دا دوی له چې مور کذالک فضل وتیه من اشاء دا مې فضل اوس چې ماس پخین والا د مازیګر هغه ټیم ته لګ وي خپل ته ډیر وي نو دا خالی ډیریږي چې ماس پخین مثل اولم کې مثل ثانیم کې او مازیګر د مثل ثالث نه شروع کې نو وخت ماس پخین به زیات شي او وخت مازیګر به کم شي او کته مازیګر د مثل ثانی نه شروع کې ماس پخین فقط مثل اولی او مازیګر د مثل ثانی نه شروع شي نو به خو مثال غلطیږي او دا غي وینا غلطه کیږي چې زمونږ وخت وګد دی به خو دا غي وخت کم دی او مثال نبی کریم ویل او په مثال کې موقات د منځونو یاد کړی نو معلومه ده چې وخت د ظهر په نسبت د وخت مازیګر وګد دی نو وګد بالای را دي چې مثل ثانی او مثل اول دواړه د ماسپخین کې او کله مثل اول صرف ماسپخین کې او مثل ثانی مازیګر کې تر غروب پورې به خدا وخت را دي او مثال غلطي د دې حافظ ابن حجر جواب کوي کما اسپخین مثل اولم شي او مازیګر د مثل ثانی نه شروع شي او ماسپخین وخت ګد دی دی باندې ریاضیان پیږي حسابدار ځکه چې 15 درجه انور اوچتي کنه دغه وخت کې مثل اول پوره شي سمند دور ټول مدار د دایره 380 درجه سلونی میشه درجه ربع او 15 سمند نو چنور 15 درجه اوچتي نو سور مثل اول تورسي دا وخت کې وی حرکت د انور بطوی وی په مذهبي او د مثل ثانی نه پس حرکت د انور سری شي زر زرزي دا معلومه ده د اول د زوال نه تر 15 درجه پورې حرکت د انور بطوی وی مثل اول کې پوړ کې خصوصا او چې مثل ثانی تورسي به حرکت د انور تیز زر پروزي نو یک ماسپخین په مثل اول من ختم کو او مازیګر د مثل ثانی نه شروع کو نو وخت د مثل اول وګد د مثل ثانی نه نو مثال کې فرق نه راځي دا حافظ ابن حجر وایي د دې جواب مولانا شبیر احمد عثماني صاحب کړی د مسلم په شرح کې فتح الملهم ودا ټیک ته چې مثل اول وخت هغه لږ زیات دی هغه دومره زیات دی چې پاغه عام خلک نه پیږي هغه باریک فرق دی او دی حدیث ته عمال وای د مزدورکار په نمایان فرق باندې پیږي نه پاغه فرق چې هغه صرف د منټونو او د سکندونو او د غړو خاوندانو حسابدانې معلومول شي نو د عمالو د حدیث تقاضا دا ده چې فرق ته پکې خسر ګندي چې مزدورکار پیږي او د مثل اول وخت وګد ویل د مثل نمازګر نه زیات هم دی باندې صرف حسابدان پیږي او ریاضیدان پیږي او مدققین خلق پیږي او حدیث ته مزدورکار وي نو هغه فرق پکار دی چې په هغه باندې مزدوران عام پیږي اوس یو سوال دی چې حدیث د جبرئیل کې موږ دا ویلو چې په دوه مرز حضور جبرئیل علیہ السلام راغی چې مثل اول ختم شو په مثل ثانی کې موږ نمازګر نو د دې درې جواب کوي احناف
اول داوی چې حدیث د جبرئیل خو متفقون علیه دی خو مخ کې دی او حدیث ته ابراد درستو دی نو په دغه جز کې حدیث د جبرئیل منسوخ ته په حدیث د ابراد سره لا د هدايه مولا جواب ابن حمام فتح القدیر کې چې حدیث د جبرئیل زمونږ د مذهب نه خلاف نه ځکه د نسائی پر روایت کې دا دی چې په دوه مرز هغه په وخت کې راغی حين صار ذل كل شيء مثله چې د هر څه سوري د چندې تورسه مازیګر لراغ نو چې د چندې تورسه او مازیګر کای نو په مثل ثالث کې واقع شو یعنی مثل ثالث شروع شوه دی نو دوه مرز عمل خو په اخري عمل کیږي د مصطفی دا دوه مرز عمل دلیل لدی دی چې مثل ثالث نه شروع کیږي مازیګر دریم د اصولیینو جواب دی اصولیین دا وایي چې په یو وخت کې اختلاف راشي چې خارج دی که داخل دی عمل با په استصحاب الحال کې او عمل با په دې قاعده کې چې الیقین لا یزول بالشک مثل ثانی کې اختلاف راغی چې مازیګر دی او که ماسپخین دی ناغي ورته مازیګر وای مونږ ورته ماسپخین وایو نو مونږ وای عمل به استصحاب الحال وکا ابقاء ما يكون على ما كان مثل ثانی با په مثل اول باندې چې څنګه مخکیو هغه باندې حمل کو اول یقین لا یزول بشک مثل ماسپخین خدا خلو او د مازیګر په دخول کې شک راغی نو ال یقین لا یزول بشک ا یقینی ظهر هغه په شکی اثر نه ختميږي په یو جرم د باندې خلاف دا د قواعد د شریعت یو سړی د نوې ملکیت دعوه کوي او بل سړی د زوړ ملکیت دعوه کوي او د سره غوان ني عمل په استصحاب الحال کې ابقاء ما يكون على ما كان چې مخکې دا جرم د سره وا اوسم د اول یقین لا یزول بشک سړی یقینا او دس کړي خو شک راغی چې او دس می مات ته کنه نو په شک او دس نه ماتي عمل په استصحاب الحال کې او ابقاء ما يكون على ما كان بکه اول یقین لا یزول بشک چې سو پورې داسې یقین نه راغله چې قسم په خوړې شي نو ستاسو داس نه دی ماته دغه دا شیطان چې دی شیطان یې دوکا کوي دی د دوبره سره وخته دا سره کوي دا شیطان نو د دې شیخانو سودا شي جوړه بادرانه وتی وي نو چې سو په دغه شک خبرو پسې مدا شیطان شیخان د عبادت په نوم خطا کوي او عام خلق د فسق و فجور په نوم راشه د مانځنه مخکې در اذان نه مخکې درود شریف او رستو وای ولې ثواب نه لس راشه ټوپونه وغورځي سره خدا دغه به تفسیر تور راسيږي نو شیطان د عبادت په نوم باندې خلق گمراه کوي الکه دا چا حضور پاک دا ویلي دي صحابه دا کړی دي ابو بکر او عمر او عثمان او علی دا کړی دي دا چا کړی د عبادت طریقې خو هغه دي چې حضور پاک خپل امت ته خودلی صحابه او کرامو ته نو شیطان الیقین لا یزول بشک او عمل به استصحاب الحال نو په مثل ثانی کې شک راغی نو موږ به ابقاء ما یکون علی ما کان کو دې ته په وخت ظهر وایو او عمل به په استصحاب الحال کو دا په خپل حال فرید تابع د ماسپخینه نو سیدا شو ګوره کې سړی بادیو نظر ته ګوري رضاړو دلایل ته ګورونه په مثل ثالث کې چې مازیګر مون سړیو کې نو مونږ یې صحیح دی په اتفاق ته امت کنه دی صحیح ها اګه په مثل ثانی کې وکړه نو اختلاف ته پکې نو عمل پکم شي پکار متفقون علیه باندې پکار خروج د خلاف د ائمه او د فقهاو نه اولاد کنه د زمون موز د مازیګر خو یقینا صحیح دی ځکه چې په خپل وخت کې او شک په مثل ثانی کې دی نو چې څوک په مثل ثانی کې شک وکي
نو درې امامان خوی منځ شوی دی یو امام وای نه دی شوی دویم دا فرض کا کہ مثل ثانی دا ماسپخین وقتی او تا پکی مازیگر وکړو نو ادا دا منځ د قبل از وقت شو او کدا د مازیگر وقتی او ته پکی د ماسپخین منځ کې لکه زمون مذهب والا نو ادا د منځ بعد الوقت کیږي او قضا او شپنیت دادا که د خدای پرز مثل ثانی د ماسپخین وختي تا پکې د مازیګر منځ کونو منځ دنه کیږي او که د خدای پرز د مازیګر وختي او تا ماسپخین پکې کونو منځ د کیږي نو زمون په صورت کې خو عمل په اتفاقی صورتونو ده شک په نورو مذهبونو کې نو زمون مذهب باندې منځ چې سوکو کې د مازیګر ناغه خو اتفاقا صحیح ده او دا غیغه کې اختلاف ته او جګړې دي نو زمون په مذهب کې مو اتفاقی دي او عمل په متفقون علیه صورت اوله ده په نسبت د مختلفون وخت تیر شو